ګرانو کتونکو سلامونه کوم د غم د یو ویلاګ سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم او هغه ویلاګ چې زمونږ یو زنانه زمونږ د ډېر سینیر صحافي سوشل اکټیویسټ تاجرانو مشر حاجي صدیق الله کوروداني همسفر هغه بیګا خاورو ته سپارل شوې ده 8 بجې او نن یې دویمه ورځ ده چې زه دا ریکارډینګ کوم. زه د دعا د ځای نه رالم او ډېر خلکه چې کوم دی نو څه صدیق الله جي صاحب له دعاګانو له راتلل، څه د رشتې په بنیاد راتلل او څه د صحافتي لحاظ سره سیاسي خلک راتلل. خو دغه زنانه چې د هغوی فرزند عابد یو ډېر تکړه ماشوم د ماشوموالي نه موږ سره چې کوم دی د پلار په وجه باندې یو تعلق و او زموږ د مامزه یونین اف جرنالست چې کوم دی نو جنرال سیکرټري دی. نو تنظیمي او صحافتي دور موږ په یو ځای باندې ډېر کافي تیر کړ. نو د هغې په وجه باندې یو رشته شان جوړه شي د کور سره او په کور کې باز کېږي. خو هغه فیض محمد دی، خو هغه نصرت حسین توپان دی، خو هغه زاهد خان دی، خو هغه طارق قریشي صاحب دی، دغه شانتې زمونږ دی نه مخکې مفلس دراني صاحب، داسې زمونږ دا نور صحافیان ملګري چې دي نو موږ ټول یو ځای ناست نو بیا خو ګپ شپ لګوي. خو دا زنانه د صدیق الله صاحب کوروداني دا د یو شمېر سکولونو سرکاري پرنسپله پاتې شوې وه او د دې په وجه باندې موږ د ډېرو سکولونو مسایل هایلایټ کړي وي. موږ ته به باقاعده اطلاع راکړل چې دلته دا مسله دلته دا مسله را د جینکو په سکولونو کې اوس هم یو شمېر مسلې دي. خو هغه د عمرزو سکول ته ځي، خو هغه خانمۍ ته ځي، خو هغه ډیري زرداد ته ځي، خو هغه نصتې ته ځي، خو هغه دوسرو ته ځي او خو هغه تنګي کې ګوري او خو هغه شب قدر کې ګوري، خو هغه کالجونه دي او خو هغه سکولونه دي. نو په دې کې ډېر زیات مسایل دي خو د دوی دا مسایل بار روزي نه میډیال ته تللی نشي. نو دغه شانتې میډمانې چې هغه مخلصه وي د تعلیم سره د خپلې ضلع سره نو هغه ډېرې کمې وي او په هغه کمو کې یوه دا زنانه وه چې دې سره به غم و. بل سپورټس حوالې سره چې کله به فنکشن و نو د میډیا کوریج اکثر به موږ ته دوی وویل، بعضې ځای کې موږ ته صدیق الله جي صاحب نشاندهي وکړه چې لکه بابي دې دا وایي بابي دې دا وایي، دغه ځای کې مسله ده په دې باندې اواز پورته کول دي. خو بعضې به ډایرکټ هم هغوی چې کوم دی نو د هغې نه علاوه هم موږ ته په طریقه باندې میسج رسو. نو نن نشته دي د ټولو کتونکو نه د هغې دپاره د دعا اپیل کوو چې الله پاک په جنتونو کې ځای ورکړي، په زنانه ذات کې هغې د تعلیم په مد کې 400 دپاره ډېر خدمت کړی دی او الله دې کړي چې د هغه بچي یو یک زوی و نورې لوریانې او زوی الحمدلله اوس ډېر کامیاب دی. هغه لري خدای پاک د دغه مور دغه سایه چې کومه ده چونکې لرې شوه او د پلار دا سایه دې پې برقراري او الله دې کړي چې د حاجي صدیق الله صاحب جذبې هم دغه شانتې ځوانې وي، ځکه چې یو داسې همسفر یې وه، دوستي یې وه، موږ به کله خاندل هم او کله به هم ورسره ګپ شپ خبرې هم کولې او په دې غله چې کوم دی نو فیض محمد بیا ډېر زیات تنګول کوي او نه یوازې بیا دې تنګ او بلکې طارق قریشي اوس هم تنګوي. نو زه دې خو ته د خولې نه ووتو خو هغه سره کله کله لګیا وي. خو د دې زنانه د تعلیم په مد کې کردار هغه د ستایلو دی او بیا د دوی یو ښکلې دوستي وه. نو موږ به صدیق الله جي صاحب ته مې چې موږ ټول د دې دنیا نه تګ دی، خو نن دی خو سبا دی، خو غټ دی خو وړوکي دی، خو مالدار دی، خو بیروکریټ دی، خو سیاسي دی، پیغمبران، صحابه، اولیاء کرام، عالمان، د دې دا مسافر دنیا را دې نه زموږ تګ دی. نو بعضې خبرې موږ اړه ته واچوو. ډېر خلک ما داسې لیدلي دي چې هغوی اړه ته واچوي نو هغوی هم ورسره بیا چې کوم دی نو هغه د صدمې ښکار شي. نو اړه ته به نه اچوو، به دعاګانې به ورته کوو، ختمونه به کوو، خیراتونه به ورکوو، صدقې به ورکوو. دا ټولو لپاره دا خبره ده. دا به نه اچوو چې او یار زه خو دغه شوم. موږ ډېر داسې خلک لیدلي دي چې کوروالی وفات شوي دي، بیا سړی چې کوم دی نو هغه دنیا ته هغه شان توجه نه ورکوي او بس هغه ذهن ته اچولی وي. نو مخکې منډه وال پکار دي، وروستو بیا نه دي کتل پکار. دا خو حق مسلمان خو دا عقیده ده
چې موږ به دې دنیا نه ځو، موږ سره په هغه آخرت کې هغه نه ختمېدونکې دنیا ده، ولته زموږ سره حساب کتاب دی. نو دلته کې هم کردار پاتې کېږي، هلته هم عمل په کار راځي. نن په دې زنانه باندې زما اړه غواړي، په دې باندې نه چې زه د صدیق الله حاجي صاحب د وجې چې زموږ صحافتي رور دی، زموږ سینیر دی، د هغه په وجه باندې نه، کله هم نه. د هغې په خدماتو باندې زه خبرې اترې کوم. هغه تعلیم په شعبه کې داسې نورې زنانه وي نو کردار نه پټېږي، خدمت نه پټېږي. نو د الله نه هم دغه سوال دی چې خدای د هغې بچو له، د هغې رشته دارو له صبر ورکړي او الله هغې له جنتونه ورکړي، او په آخرت کې دغه ټول کاوشونه، دغه خدمات او دغه خپلې ډیوټۍ سره مخلصي دا اوس په کار راولي، اوس په کار ضرور راځي. ډېره مننه.